الله پاک دې تاسو ټول ته قدر درکړي او پښتانه وایي چې ښه په ډاډه زړګي راځئ ملګرو، ښه په ډاډه زړګي راځئ ملګرو، سترګې په خپلو بڼو نه درنیږي. عزیزانو، پښتونخوا ملي عوام پارټۍ له زمانو دا پابندي پر ځان ایښې ده چې په خپلو جلسو کې په دوست پسې خو پرېږده، په مخالف پسې به هم داسې خبره نه کوي چې دوی یې د خپلې مور د خپلې خور مخکې نشي کولی. پښتونخوا وطن کې زموږ سیاست کې دا ډېر بد خوی را ننوتلی و، اوسه پورې لا څه باقیات یې شته چې په جلسو کې بس یو بل پسې بدګویي، بدګفتاري او سپکې سپوري. دا نه د پښتو سره خوند کوي، نه د اسلام سره دغه لري. په کار ده چې زموږ جلسې، زموږ میټینګونه، جرګې لکه پخوا چې وې ډېر په درنه توګه، ډېر په ښه انداز وي. ورونو، دا جرګې موږ دې دپاره نه دي شروع کړي چې خدای مکه زموږ دا خیال دی چې بس موږ تکړه خلک یو، موږ عالمان خلک یو، موږ پښتانه خلک یو، موږ قربانۍ والا خلک یو، نور خلک په هیڅ نه پوهیږي، راسئ چې موږ ته دا وښیو الف ب پ ت. نه ده په دې ګناه نه یو اخته. موږ هر هغه پښتون چې د وطن په غم ځان غمجن بولي، د وطن په لوږو سپږو خفه دی، د وطن په واک اختیار کې سوچ بند دی، د هرې پارټۍ دی. ته جماعت اسلامي کې مبارک، تا ته جماعت اسلامي مبارک شه. د جماعت اسلامي جنډه پر خپل کور نه، پر خپل کلي شاوخوا پر ټول غرونه یې ولګوه، هېڅ بده خبره نه ده. ته په عوامي نیشنل پارټۍ کې، ته په تحریک انصاف کې، ته په پښتونخوا ملي عوام پارټۍ کې، ته په جمعیت علماء اسلام کې، حتی ته په یو پارټۍ کې نه، په تبلیغي جماعت کې. لیکن خبره دا ده موږ چې هر څه یو، موږ مختلف پارټیانو کې به یو، د مختلفو سیمو خلک یو، د مختلفو علاقو خلک یو، خو دوه شیان زموږ سره شریک دي. موږ ټول د دې وطن اوسېدونکي یو. زموږ عزت، خدای مکه بې عزتي، د دې سیمې د عزت او بې عزتۍ سره تړلې ده. که دا سیمه په عزت وه، دا وطن په عزت و، دا وطن د خپلو بچیانو په خپلو لاسونو کې و، هم به جماعت اسلامي په عزت دي، هم به ANP په عزت دي، هم به تبلیغي جماعت والا، هم خوار، هم خپل، هم هر څوک. او که خدای مکه دا وطن د بې عزتۍ سره مخ وي، د نعمتونو ډک وطني، پر خزانو یې پردي ښاماران ناست دي، او زموږ خلک سهار ماښام مزدورۍ ته مجبوره وي، د لاهوره نیولې تر دوبۍ، د دوبۍ نیولې تر سنګاپوره، د هوا د مرغانو په شان به په کال 2 3 5 کې راځي، خپلو بچیانو ته به څه دانې اچوي، بیا به ځي، بیا به عزیزه هر سړی بې عزته وي. موږ مسلمانان یو، موږ انسانان یو. موږ د قرآن کریم دا خبره لکه څنګه چې الله پاک وایي چې ما ټول تاسې انسانان د یوه آدم علیه السلام او بیبي حوا انا له پیدا کړي یاست. زموږ باور دی موږ ټول انسانان په بنیاد کې، موږ ټول انسانان د یوې ونې یو، د یوه ډډه راوتلي یو. موږ یو مسلمان انسانان یو. نو د پښتانه په حیثیت په کار دا ده چې موږ پښتانه، که زموږ عالم دین دی، که زموږ پروفیسر دی، که زموږ جرنلیست دی، که زموږ سیاسیان دي، موږ به انسانانو ته دا وایو چې انسانه، ته هر څوک چې یې، ته انسان یې. زه د بحیثیت پښتون، بحیثیت افغان، زه له تاسو خپلې فاصلې پر دې بنیاد نه ناپوم چې ستا رنګ څنګه دی، ته د کوم
خطې یې، ته د کوم وطن یې، سور دي سپین یې، تور یې، شین یې، پیته پزه دې ده، جګه پزه چې ده، زه هم انسان یم، ته هم انسان یې، ګزاره به سره کوو. موږ به دا ډېر واضح وایو، په دې به وایو عزیزانو زموږ د وطن د قبضې دپاره خلکو داسې جوړه کړې ده چې پښتون معنا قاتل، پښتون معنا دهشتګرد، پښتون معنا بس ګیره یې پرېښې ده، برېتونه یې خریلي دي، بل کار نه لري، انسانان حلالوي. داسې نه ده. موږ د قام په حیثیت موږ مسلمانان یو. چې موږ مسلمانان یو نو ټوله دنیا نه ده مسلمانه. مذهب لکه څنګه چې پر تا ګران دی، لکه مور پلار چې پر ما او پر تا ګران دی، دغه رنګه پر هر انسان مور ګرانه ده، پر هر انسان پلار ګران دی، پر هر انسان خپل عقیده ګرانه ده. نو موږ په کار دا ده که موږ د خپل خور مور، خپل کلچر، خپل زندگی دا پر موږ ګرانه ده، موږ به د بل مور په سپک نامه یې نه یادو، موږ به د بل خور په سپک نامه یې نه یادو، موږ به د بل مذهب په سپک نامه نه یادو، کنې خلک بیا زموږ مذهبونو ته بد وایي. په قرآن کریم کې الله پاک وایي، دلته عالمان خلک ناست دي، د قرآن کریم آیت مبارک دی، الله پاک وایي تاسې د هغه ټولو ځایونو، تاسې د هغه ټولو ځایونو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. نو مونږ یوازې خو په مسجد کې نه اخیستل کېږي، نوم یې په ګرجه کې هم اخیستل کېږي، نوم یې د یهودیانو په عبادتګاه کې هم اخیستل کېږي، د هندوانو په هغې کې هم، د سیکانو په هغې هم، مذهبونه په زرګونو دي. نو الله پاک وایي تاسې د هغه ټولو ځایونو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. بل ځای الله پاک وایي دلته عالمان ناست دي، حافظ القرآن به هم ډېر خلک ناست دي، بل ځای الله پاک وایي تاسې د بل مذهبونو خدایانو ته کنځل مه کوئ، کنې بیا به خلک ما ته کنځل کوي. نو عزیزانو موږ په یو دنیا کې ژوند کوو. دا دنیا عزیزانو اوس بلکل په یو کلي بدله سوې ده. که دلته اوس د نظام وای، دا جرګه دا د کابل د علاقې دا شادیحال، دا جرګه اوس که په امریکا کې یو څوک یې هغه یې ویني، فرانس والا یې ویني، افریقې والا یې ویني، استرالیا والا یې ویني، کې ویني نو هغه وایي دا څه چل دی، دا څه شی دی، دا خلک څه وایي. نو موږ به خپله خبره داسې ږدو چې په جهان کې موږ چاته ملامت نه سو. موږ یو خبره واضح کوو چې موږ پښتانه یو، زموږ خپله یو خاره ده، زموږ خپله یو وطن دی. دا نه چې موږ یې دعوه کوو، د دنیا عالمان، تاریخي عالمان پر دې اوس متفق دي چې له آمو د روس آمو دریاب له آمو نیولې بیا د مارګلې تر غرونو دا جیلم میلم دا علاقو پورې په دې ګرد جهان متفق دی چې دلته پښتون افغان په یو نه یو رنګ کې له عیسی علیه السلام د وخت څخه پروت دی. یعنې 3-4 زره کاله کېږي چې پښتون افغان پر دې خاوره پروت دی. موږ دا خبره په ډېر نرمو ټکو او په ډېر اخلاص باید ګرد جهان ته وکړو چې دا مځکه، دا سوات، دا کابل، دا جنوبي پښتونخوا، د آمو نیولې تر اباسینه، دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی، دا وطن موږ ته چا په زکات کې نه دی راکړی، موږ د چا همسایه نه یو، موږ د چا په کنډر کې نه یو پراته. دا وطن الله پاک موږ ته راکړی دی، زموږ پلار نیکه ساتلی دی، او موږ د خپل وطن په هر قیمت انشاءالله الرحمن خامخا ساتو، د ځانه سره ساتو. دا موږ وایو وار چاته، دا به جماعت اسلامي مو وایي، دا به عوامي نیشنل پارټۍ مو وایي، دا به پلانۍ پارټۍ هم وایي، دا به تبلیغي جماعت والا هم وایي، دا به هر ټوپک والا هم وایي، هر جرګې والا به هم وایي. موږ د انسانانو سره نفرت نه کوو،
د انسانانو څخه نفرت کول توبه مې ده توبه مې ده ډېر لوی ظلم دی. موږ د انسان څخه پر دې بنیاد فاصلې نه ناپوو چې ته د کوم مذهب یې. ته عیسایي زنده آباد، ته پوس الله پاک پوس، ته یهودي زنده آباد، ته پوس الله پاک پوسه، ته سیک یې زنده آباد. زه د خدای سپایي نه یم چې تور راخم په زور تا مسلمانوم. زه مسلمان، ته عیسایي یې، ته یهودي یې، ته سیک یې، ته هندو یې، ته د بودھ مذهب پیروکار یې، زه مسلمان یم. ګزاره به څنګه سره کوو؟ دا زما د خاورو جومات په کاڼو مه وله، زه ستا جرګه په کاڼو نه ولم. دا زما د خاورو د جومات قدر وکړه، یهودي زه به ستا د عبادتګاه قدر کوم. زما د دغه عالم دین چې په دلته لمونځ راکوي دې ته په سپکه مه ګوره، زه به ستا پادري ته په سپکه نه ګورم. ګزاره به سره کوو، ته د خپل ملا عزت کوه، زه به د خپل ملا عزت کوم. زندګي به سره تېروو چې وخت لمانځه راغلی که چا لمونځ کاوی، ته ولاړ شه خپلې ګردوارې ته، ته ولاړ شه خپل مندر ته، ته ولاړ شه خپلې ګرجې ته، زه به ولاړ شم د خپل جومات لمونځ به وکړو سره را به شو. بیا قرآن کریم کې الله پاک ډېر واضح وایي آیت الکرسي کې، آیت الکرسي چې پر دغه ځای ختمیږي، بیا د هغې بعد د جهاد او د جنګ خبرې. آیت کرسي کې الله پاک وایي لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته. موږ کله کله دا غلطي وکړو یا خلک داسې یو غلط فکر وکړي. الله پاک یو پیغمبر نه، دوه نه، درې نه، هر یوه ته جدا جدا ویلي دي چې وسړی ما ته لېږلی یې خلک د ښه عمل په نتیجو پوه کړه، د بد عمل په نتیجو یې پوه کړه. بیا دی هدایت اخلي که نه اخلي دا ستا ذمواري نه ده. ما ته پر دوی تڼهدار نه یې لګولی، بس ته خالي د خیر خبرې ورته کوه چې د خیر که دې کوه دا نتیجه یې ده، که دې بد کول دا نتیجه یې ده. نور کار الله پاک وایي زما دی. ورونو په دې حالاتو کې نن دنیا په بده سره اخته ده. تاسې وینئ ټرمپ د امریکې صدر دی، د ګرجې دنیا خدای پاک زورور دی، د ګرجې دنیا ځان زورور بولي، زورور دی. ټرمپ څه وایي؟ وایي امریکا فسټ، امریکا به لومړی زما په دغه کې. نو چې ټرمپ دا وایي چې امریکا فسټ، زه به خامخا وایم چې سوات د سواتیانو دی، دیر د دیروالو دی، وزیرستان د وزیرستانیانو دی، پلانی و چې دنیا په دې کار لګیا ده، زه به خامخا لګیا کېږم. پښتانه وایي د جګړې په ورځ آسونه نه څربیږي. دا مړ جرګې ځکه شروع کړي دي چې ورونو تر وخت د مخه په کار ده چې موږ یو بل سره پوه. موږ راغلي یو کوڅه په کوڅه ګرځو. دا د بنو جرګه موږ کوله در دې د مخه داسې نه ده چې موږ عالمان خلک یو، خو الله پاک داسې یو څوب موږ ته راواچوي. ما دې ګرد پښتانه ته وویل دا پښتون هم هغه ما ورته ویل 3 جرګې غواړي. یوه جرګه د ګرد پښتانه دلته، یوه جرګه د افغانستان د دې پښتانه، یوه جرګه د ګرد دنیا د پښتنو. له 2 کالو موږ خواستې کولې، زموږ خبره چا نه منله. نو موږ مجبور اوسو، په ډېره مجبوري موږ په بنو کې جرګه راغوښته. دا جرګه چې موږ راغوښته د چا نوم نه اخلم، د موږ سره ډېرو خلکو اختلاف کوو. دا خو هلته وزیرستان دی، دا خو هلته طالبان دي، دا خو هلته دهشتګردي ده، داسې به اوس هغه ما ویل چې هر څه کېږي وروره جرګې کوو، هلته یې کوو چې وزیرستان هم ورنږدې دی، دا ګرد پښتون. بهرحال جرګه وسوه. موږ خالي جرګې بندوبست کړی دی. عزیزانو د موږ سره خپله پوه شریکه کوي، د موږ سره خپله پوه شریکه کوي، د موږ سره خپله عقیده شریکه کوي. خلک ظالمان دي. نن په دې دنیا کې موافق غواړم، په دې دنیا کې د کمزوري د پاره ژوند نشته. نن د زورور باچی ده، او که موږ سستۍ وکړو نتیجه به دا وي لکه د فلسطین ده. اوس دوی غریبان را پاسېدل غواړي، نه اسلام کومک ورکولی شي، حالانکې د مسلمانانو
دا وخت د 50 سیوا ملکونه دي موږ لکه کونډې ښځې ټول دواګانې غواړو خدای پاکه د اسرائیلو جهازونه خراب کړي خدای پاکه د هندوانو په توپو کې چینجي پیدا کړي و خدای وبلې و بختوره په توپو کې چینجي نه پیدا کېږي په توپو کې چینجي نه پیدا کېږي د مړوند په زور به کېږي د مړوند په زور به تنظیم به کېږي اراده به کېږي بیا له بده مرغه موږ په دې ملک کې فساد شو دا زموږ ملک دی زه ډېر په ایمانداري وایم لا اله الا الله محمد رسول الله پر دې سربیره دروغ ویل سړی کفر ته باسي موږ پاکستان ماتول نه غواړو لیکن یوه خبره ډېره پاکه کوو ګرد پښتانه یې باید چې وکړو د هرې پارټۍ جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام تبلیغ جماعت تاریخ انصاف یوه خبره موږ باید صفا وکړو چې په دې ملک کې موږ د غلامانو رنګه نه اوسو موږ به غلامان نه یو چې ستا د مور کم حق و زما د مور به وي که نیستي وه چې ستا مور وچې خوړله زما مور به نیمه خوري خیر دی که بده ورځ وه ستا خور جامې د چټ اغوستلې زما هغې به د ملیشې غوا اغوندي خیر او که خیر خیریت هر څه شته ستا دپاره به هر څه وي زه به د بل مزدور یم دا نه شو منلی تا نه خیرات هم نه غواړم امریکا ټرمپ به هم اوري چین به هم اوري چې وروره موږ ته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي موږ خیرات نه غواړو موږ زکات نه غواړو هغه شی غواړو چې خدای پاک موږ ته راکړی دی زموږ پلار نیکه په زور په همت د سر په سودا ساتلی دی تر موږ یې را رسولی دی پر هغه باندې د دنیا په هر قانون په دنیا کې 3 قانون دي یو قانون د رب العالمین دی آفاقي نظام دی په هغه دا زموږ حق دی چې زموږ په مځکه کې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي که اوبه دي که ځنګلې دي که کاڼي دي که هر څه دي پر دې باندې د دنیا د الله پاک په قانون پر دې باندې لومړی حق زما د بچي دی زه ګرد نه غواړم زما د بچي لومړی حق دی بل قانون د اقوام متحده دی چې کم کام پر کومه خاوره پروت دی هغه کام دغه ځای د باچۍ حق لري پر سوات به د سواتیانو باچۍ پر وزیرستان به د وزیرستان د خلکو باچۍ په جمهوري انداز د شریف خلکو هسې نه چې د لنډهر دلته اوس د کاري صاحب قرآن کریم تلاوت وکړئ په هغې کې دی وویل چې تاسې د الله رسۍ ټینګه ونیسئ لا تفرقوا تفریق مه د الله رسۍ څه شي ده الله پاک وایي چې کوم سړي دا وویل چې لا اله الا الله دا لا اله په خپله د عالمان ناست دي لا اله په خپله بغاوت دی چې ته دا ووایې چې لا اله لا اله چې ته مکمله نه کړې دا بغاوت دی لا اله معنا هېڅ نشته لا اله هېڅ نشته د بیرې د لمانځنې د صفت الا الله بېله خدای نو چې ته دا اعلان وکړې دا ته څه کوې دا ته د مسلمان په توګه ته دا اعلان کوې چې زه پر دې دنیا باندې یو زور منم هغه به د الله وي د بل چا زور نه منم او که موږ د بل چا زور منو دا د ایمان کمزوري ده ورو په ورو به یې باسو لا اله الا الله محمد رسول الله زه تا منم او محمد صلی الله علیه وسلم چې کومه لار ښولې ده پر دې به ځو نو مولانا صاحب چې کوم دغه وکړي چې حبل الله ته د خدای رسۍ ټینګه ونیسئ د خدای رسۍ ټینګه نیول معنا د خدای ما سوا بل څه به نه منې ودلته بیا اردو جی بل څه به نه منې د ما سوا د بل چا باچي به نه منې بله خبره عام د قرآن کریم حکم دی و خپل هر څه بنده ته چې که ته مسلمان یې ما منې د دنیا په هر ګوټ کې که په سوات کې وو که په فلسطین کې وو که په امریکا کې وو که په بل ځای کې وو چې د ظالم و د مظلوم جګړه وه که ته ښه مسلمان یې ته به خامخا د مظلوم ملګری خامخا به د مظلوم ملګری او خامخا به وایي چې ظالم مرده باد
دا اسلام څه شي؟ اسلام عالمان ناست دي که بیا وایي محمود په اسلام دعوا وکړه. د اسلام لغوي معنا څه ده؟ د اسلام لغوي معنا د خدای خوښه ته لاس پورته کول. دا لکه څه چې ټوپک ته لاس پورته کړي ما ډز مه کوه. اسلام معنا د خدای و رضا ته لاس پورته کول. نو چې لاس پورته کول دي بیا راسې په اخلاص یې پورته کړو. په اخلاص نه چا سره جګړې کوو، نه بدي کوو، نه بدرنګي کوو. دا وطن زه چې دغه په معنا در یادوم، دا وطن د بود مت د زیږېدنې وطن دی. دا د مردان یې راواخه بیا دلته راسې بیا تر جلال آباد تر هډې پورې بیا دا ګرد وطن. دا د بود مت وطن د بود مذهب تر ټولو مقدس وطن دی. دا سوات د جلال آباد دغه کې اډه کې ډېر لوی دغه دي، دلته چې د غرونو کې دي دا سټوپوګان چې دي دا د بود مذهب مرکز اوسېدلی. بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه په بود مذهب کې د زما او ستا د خاورې حیثیت بلا تشبیه داسې دی لکه په اسلام کې د مدینې منورې او د مکه معظمه. او بود مذهب څوک دی؟ بود مذهب جاپان دی، بود مذهب یوه کوریا ده، بود مذهب بله کوریا ده، بود مذهب نیپال دی، بود مذهب چین دی. دوی څه چل کوي چې ورونه دا ډېر واشان خلک دي، دا پردي خلک نه پرېږدي، په ګولیو مې ولي خلک یې یېرولي دي چې نن ستا باچي ستا د خپل ولس باچي او ته بود مت دغه ته ووایه چې راسئ د خپلو زیارتو دغه وکئ. لکه پاکستان چې د سیکانو سره لګیا دی، کرتارپور راسه، کرتارپور ولاړ شه. که ته یا پاکستان نن د بود مت پیروکارانو ته ووایي چې راسئ دلته به عزیزانو په ارباو ډالر راسي. د هغو مذهب دی، د هغو مذهب دی، هغه به دا ټول دغه ساتي، دا سوپاوزې به ساتي، پر دې به چوکیداران درئي. او دننه چې د بود مت دلته مدرسو وړې وړې کوټې دي، د دې لیدلو له به په زراو خلک راځي. دلته به ټوریسټان ګرځي، خلک چې ښه د سمندر غاړه لري په لمر پسې په د یورپ خلک ګرځي، بیا غریبان ورته پراته وي. لمر خو نعمت دی، موږ نه په پوهېږو، دوی پخوا نسته، بیا غریبان پر دې غاړو لس پراته وي چې لمر یې ووایي. دا هر چا خپله لار ورکړې. موږ خالي چې دغه وسي چې ته د بود مت دغه ته لار ورکړې، په عربونو نه په کربونو ډالر به راځي، ستا به سړکان برابري، بجلي به برابري، د تعلیم نظام به پلانایي پلانابئ. بله الله پاک دا احسان کړی دی پر دې پښتانه قام باندې. ستا وطن قدرتي طور ایر کنډیشن دی، قدرتي طور ایر کنډیشن. دا شاوخوا سیمه د هندوستان پاکستان پکښې دا عزیزانو د مۍ تر اکتوبر پورې دوژخ سم تنور دی چې ته دلته امن ورکړې. ستا باچي دلته به خلک د ګرمۍ تېرولو لپاره د خپلو بچیانو سره راځي. تاسو به 1000 فوټه کوټه په 10,000 په 15,000 په 20,000 د میاشتې کرایه اخلي، دلته به راځي، د ګرمۍ نه به په اماني. خو چونکې د خلکو نه ده خوښه چې دا پښتانه دا لیوني دي او صوفي محمد داسې وکړو، تاریخ طالبان پاکستان داسې وکړو، تاریخ پلان داسې وکړو. خو تا جوړ کړ، تا غوبل جوړ کړی، نن ته په خټو کې ولاړ یې، موږ هم په خټو کې ولاړ. ګرد وطن دې په خټو کې درولې دي، خدای دې غر کړه. دا ښه دروغو سره شی کوي، د انسانانو سره به دغه کوي. الله پاک خو د منافقینو لا یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه. منافقان الله پاک نشي برابرولی دغه انسانانو سره چې رښتیا وایي. عزیزانو خبره دا ده، دا جرګې موږ دې دپاره راغوښتې دي چې اوس وخت د چارې راسئ چې خپل صفونه برابر. انسان کامل هیڅوک نشته، کامل یو د رب ذات دی. د علم سمندر دومره پراخ دی که اوس دلته یو عالم دین دلته پر پاڼه یو پاڼه د درخت پر پاڼه ریسرچ شروع کړي، دا د ژوند خوري. چې پر پاڼه ریسرچ شروع، پاڼه چیرې ده، د خدای پاک نظام چیرې دی. هیڅوک کامل نه دی. پروفیسر د خپل فکر راوړي،
عالم دین به خپل فکر راوړي، تاجر به خپل فکر راوړي، دا سهار ماښام ډریوران چې ځي راځي هغه به خپل فکر راوړي، سره کښې به نو د جهان د چوکاټ په رڼا کې به د خپل وطن شتمنۍ د خپل وطن دغه برابرې کړو. عزیزانو دې خبره ته به زموږ هم نه دی پام شوی. ما ته یو بل چا پښتون نه و، هغه وویلی چې یاره په پښتو کې دا یو ټکی زما ډېر خوښ دی چې یو پښتون بل پښتون ته مخامخ شي وایي ستړی مه شي. یعنې د دې نه دا ښکاره کېږي چې دا کام ټول عمر په ډغرو اوسېدلی دی، ټول عمر په محنت اوسېدلی دی. ځکه ته ما ته وایه چې د ستړیا غږ ونه کړې، زه و تا ته وایم چې د ستړیا غږ ونه کړې. او ښه خبره ده، خدای دې موږ ستړي کوي نه، ستړي کېږو به نه. دا مټې به د دې کام د عزت لپاره استعمالوو، دا مټې به د دې کام د هغه سپین سرو دپاره چې غریبان یې د مسافرو په انتظار په کلو کلو ناست دي. نن هم عزیزان، نن هم دا وطن د دنیا جهان د خزانو وطن دی، پښتونخوا وطن. په سوره رحمان کې چې د هر کاري صاحب سره واورئ، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان. عزیزانو چې په سوره رحمان کې الله پاک کم نعمتونه انسان ته بیان کړي دي، ګر جهان ته ما دا درکړي دي، ما دا درکړي دي، ما دا درکړي دي، ما دا درکړي دي، ما دا درکړي دي. دا ټول ستا په وطن کې شته. ما تاله دا سوال راوړی دې جرګې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یا محمود موږ تاله دا سوال راوړی دی چې ما او ستا په وطن کې دا ټول هر څه چې په سوره رحمان کې بیان شوي دي، بیا ما او تا ولې په لوږو په سپږو وخته یو؟ بیا ولې زموږ وطن مسافر دی؟ بیا ولې زموږ بچیان ورک دي؟ دا سوال موږ تاسو ته راوړی دی. زموږ دا لوږې دا سپږې زموږ په سر، زموږ د خویندو، زموږ د لوڼو، زموږ د بچیانو په سر دا خبره منډل شوې ده چې الله پاک ته مسکین پیدا کړی، الله پاک ته وږی پیدا کړی. هغه غریبان چې مسافر بچي دي ورکي، د اختر په ورځ هم نه یې راغلي، دا خواره چې لاس پورې چې خدای پاکه دا زموږ د څنګه قسمت کوي. قسمت په عربي ژبې کې برخه ته وایي. تاسو برخه ورته وایاست، دا وزیر مسعود کوچوال دا ورته برخه وایي. برخه قسمت و برخه ته وایي. الله پاک غیرتي غني ذات دی چې برخې یې ویشلې، تر ټولو غني برخه یې تا ته درکړې، تر ټولو غني برخه ستا ده. دریابونه ستا په وطن کې دي، ځنګلونه ستا په وطن کې دي، لال و مرجان ستا په وطن کې دي، یاقوت و زمرد ستا په وطن کې دي، تیل و ګیس ستا په وطن کې دي. اوس په خوله کې خو یې نشي راچولی، بیا به فرشتې راځي، بیا به ستا تیل راباسي، بیا به وایي چې د فلاني هیر خانه درواخه ده 100 ګیلنه پټرول. داسې نه دي شوي، داسې یو وار شوي دي من و سلوا، بل وار نشته. بدامن و سلوا دي، کاري صاحب چې د مخه سي، عالم دین دی په پسې سي، جماعت اسلامي دی پسې الله اکبر کې. موږ به ټول چې دا خپل نعمتونه د ځان کو، موږ دا خپل نعمتونه دا لیوني هم نه یو. اوس پاکستان اوس به کوو څه، زه فتوا نه غواړم د چا څه. الله پاک وایي لعنت الله علی الکاذبین. د پاکستان موجوده حکومت وایي چې سهار به هم دروغ وایي، ماښام به هم وایي. زه د چا د ومنم چې د دې دا منم 5 پیسې به پیدا کړم، لیکن ډېره لوبه دي ده، هغه به خو ماله به راشي. تا دروغ پر چی شوی؟ دا اوس حکومت دا ګر زما شناخته دي، زما دوستان دي، ما ورسره وخت تېر کړی دی د نواز شریف سره، لیکن دا حکومت سم د زر او زور پر بنیاد، د ډنډې پر بنیاد، د پوجونو په زور ګټلې بل چا ده، قبضه کړې بل چا ده. او سهار ماښام آیتونه وایي، سهار ماښام کعبې له منډې وایي. کعبې له څنګه ته شرمېږې؟ ولې نه؟ ته د کعبې څخه نه شرمېږې؟ ته د محمد صلی الله علیه وسلم د مقبرې څخه نه شرمېږې چې تا
الیکشن ګټلی د عمران پارټۍ دی او تا احرام تړلی دی کعبه شریفه ته ولاړ یې دعاوې غواړې پر دې خو پکار ده چې پر تا د الله قهر وسي د الله ته د خدای پاک په دغه کې بیخ در وباسي دروغ به وایې پاکستان دا رنګه نه یې عزیزانو ما اکثره به بیا څه خفه شي خلک پاکستان روانه کړې ده دغه یې راغوښتي وو سفیران مفیران شهباز شریف دغه ورته کړې وه یو اداره یې جوړه کړې ده آی سی ایس اف که څه دی په هغه کې ورته ویلي وو چې پاکستان د آی ایم اف دونې 80,000 لکه دا حساب ته ورته کوه 80,000 لکه پاکستان پوره وړی دی 80,000 لکه پاکستان پوره وړی دی نو تاسې راسئ زموږ په غرونو کې د خدای ډېر نعمتونه دي امریکې برطانیې فرانس فلانه یې راسئ دا به یوسئ په دې به موږ د آی ایم اف ته دغه نه خلاص کړي د قرضونه مهرباني وکړئ داسې مه کوئ دا وطن مالک لري دا وطن مالکان لري موږ پر یوه پښتونخوا وطن پټ پټ بېشر شوی دا ډېر لوی احسان زموږ مشرانو کړی دی که شیخ میله دی که د هغه بعد احمدشاه بابا دی زموږ پټ پټ مځکه دا غامونه یې واخه بیا زه تر ډېر اسماعیل خانه پورې پټ پټ مځکه تقسیم ده هره کونډه ته معلومه ده چې د فلاني هیله سره زما بیش پر کم ځای و دوی وایي چې دلته کم نعمتونه دي دا به زه خرڅوم پر امریکا باندې یا پر دغه باندې او ته خپله سهار و ماښام لوږې سپږې ګاله دا فیصله پښتونخوا ملي عوام پارټۍ قطعا نه مني قطعا یې نه مني قطعا دا فیصله موږ نه منو راسه په سوات کې زمرد دي په سوات کې فلانا دي وایه خلک لیکن د سواتي سره فیصله وکړه چې د سوات اوسېدونکي د تا سره چې دلته هر څوک پراته دي تی په دې کې یا په سل کې 10% ستی ده یا په سل کې 25 ستی ده یا په سل کې 15 ستی ده بیا یې یوسه داسې به نه چې ما به ټولو من لوږې پر ګاللي او ته به را روان یې بیا به زما د وطن نعمتونه وړې زه به د دوبۍ په سره ګرمي کې د کراچي په سره ګرمي کې محنتونه کوم او ته به ما په دې نامه بولې پټان هیرون فروش پټان لوگوں کو اغوا کرنے والا پټان قاتل پټان پلانا هلکه شرم وکړه بې غیرته چې زه قاتل یم تا زه د خپلې ښځې چوکیدار ولې لګولی چې زه قاتل یم زه غل یم زه ډاکو یم بیا په کراچي کې بیا په لاهور کې بیا په دوبۍ کې بیا ستا د ښځې چوکیدار زه ولې یم دې خبرې ته عاجزانو موږ ګرځو پښتانه وایي زوی هلته وه چې لیوان په رمه نه وي ګډ سوي د خلکو ارادې سختې دي دغه وایي امریکا فس پاکستان کې 3 کس خلک ډېر سخت بدقسمته وو زموږ نمبر 4 یو فلسطینیان غریبان چې په 48 کې خلک ورله له خدای مکه لکه یې ورشي موږ د سوات نه وایستو داسې د فلسطین نه راوشړل اوس خپل کلي له نشي ورتلای مرګونه یې تاسې وینئ د مچرو د ملوخ په شان خلک وشت بل خلک کردانو کرد نقشه داسې د عزیزانو لکه د لاس لکه انساني خپړ دې کې د دویم جنګ عظیم بعد فرانسیسیانو انګریزانو دا دغه وکول دې کې تیل ډېر نو سره تقسیم که داسې 4 ټوکړې که اوس د کردانو وطن په ایران عراق مصر ایران عراق شام او یو ټوکړه په روس کې پر دې بنیاد یې تقسیم کړې ده ترکان په جنګو سره اخته دي ایران په جنګو سره اخته دي غریبان وایي موږ سره یو کوي خو اوس د لوی جنګ یې وکړي د کردانو یو تحریک بشر عبدالله اوچلانو د نیروبي څخه الوتي ترکانو په هوا کې چین کې په جیل کې کښېناوه 20 کاله ډېر بد دوی ترکي پوځونو ډېر ځله مړه کړل دا اوس یو میاشت مخکې عبدالله اوچلان اعلان وکړي چې وروره زه نور
د ټوپک خبره نه کوم، البته د کام په راکوکو کښېنم دغه سره د ترکانو سره. نو هغه اوس مجلس یې لګیا دی د ترکانو او د کردانو. موږ هغه ځای ته نه یې رسېدلي چې خلک مې خدای مکه یا څنګه کې یا څنګه کې. نو ورونو دې ته موږ راغلي یو، دا جرګې جوړوو، په کلي ګرځو، د هر سړي څه خواست کوو چې راسئ د وطن ننګه ده، پر دې سره یو شو. پاکستان د پاکستان بلوچ، پښتون، سندی، سرایکی دا په دې وطن کې اوسي. د پاکستان عمر 15 کاله. کېدای شي په دې جرګه کې یو سړی دوه داسې چې د پاکستان مشران. زه پر دې وطن پښتونخوا وطن پښتانه پر دې وطن له 3000 کال موږ پراته یو. پاکستان ته خو د پرون دغه یې ټیک دی. زه پاکستان کې یم، زه به برابر یم چې ستا د مور کم حق زما د مور به وي، چې ستا د کور کم حق زما د خور به وي، چې ستا د بچي کم حق زما د بچي به وي. تر قیامته پورې پاکستان زنده باد. دا نشي کېدلی چې ستا مور به ډاکټر وي، ستا خور به پروفیسر وي، او زما خور به لګیا یا د غوا څپاړې به پر دیوال لګوي. څه شي ته یې موږ څه ورته وایي؟ داسې نه کوم. دا ټیک ده. پښتانه کې به بوټ پالش والا هم وي، پښتانه کې به چوکیدار هم وي، پښتانه کې به خوارکش ښځه هم وي. دا چې ګرد کام چوکیداران، ګرد کام چوکیدار، ګرد کام د بل د لاس لاندې ډرایور، ګرد ښځې و دیوال ته لګیا، دا پاکستان که ما ومانئ زه ګناهګاره یم. دا پاکستان دا رنګه دی. پاکستان به چلوو، دلته به یو آیین وي، ته به یې منې زه به یې منم. دلته به د هر چا خپل واک اختیار. نن موږ دا ګناه وکړه چې پرنګی دې وطن ته راغلی، پښتانه په ډغره ورده. په هر غره کې جندول خان چترال نه یې واخله، بیا ځه د افغانستان د امزونه د زموږ بندونه کوڅه په کوڅه، کلي په کلي پښتانه د ځان وینه توی که، د پرنګي وینه توی که. د موږ تقسیم کړو، یو ټوکړه یې هلته کړه، بله یې هلته کړه، بله یې هلته کړه. NWFP او قبایلي علاقې او پلانا. موږ په جګړه اخته وو. دوی د انګریزانو سره جوړ په خیر وکړئ. سکر بیا راج جوړ سو، جناب بیا راج جوړ سو، کوټړي بیا راج جوړ سو، پلانا بیا راج جوړ سو. زه د اوبو خاوند بې اوبو پاتې شو. فرنګي که زه تقسیم کړی وم، ما خو فرنګي سره جګړه کړې وه. ته مسلمان ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. ته مسلمان ملک ما ول تقسیم ساتي. دا د هر پښتانه ذمہواری جوړي. زه خواست کوم، زه د جماعت اسلامي ملګرو ته خواست کوم، زه د عوامي نیشنل پارټي ملګرو ته خواست کوم، جمعیت علماء اسلام ملګرو، د هرې پارټۍ د هر فکر خلک شي عزیزانو. موږ د کام په حیثیت باید د خپل کام خبره په خپلو پارټیانو کې کښېږدو چې بلوچ به په یو وطن کې نوم به بلوچستان، پنجابی به په یو وطن کې نوم به پنجاب، سندی به په خپل وطن کې نوم به سندي. زه یو پر یوه لار پروت پښتون به ولې په مختلفو علاقو کې یم. یوه ټوکړه بیا والي نیازیان د عمران خان کور دی پنجاب کې اچول، په تا پورې لو برخه په بلوچ کې اچولې، دلته پاټاو پلانا. دا په کار ده چې موږ ټول پښتانه په دې متفق یو چې په پاکستان کې پر لپورې پښتون وطن د چتراله نیولې بیا ځات تر کوچ بولانه پورې په کار ده چې دا په یوه صوبه کې راجمع سي، نوم یا افغانیه یا پښتونخوا یا پښتونستان، هر نوم چې دا په کار د جماعت اسلامي مو وایي، تحریک انصاف هم ووایي، بل هم ووایي چې خپل کام سره را یو کړو، پښتو یې د دفتر و دغه ژبه سي. د دې دپاره دا جرګې مو شروع کړي دي. دلته دوه درې چیټه راله وایي څه خبرې په اردو मीडिया दफारा मैं माफ़ी चाहता हूँ. पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी ने इन जुर्गों का इनकाद
2-3 साल पहले बनू से शुरू किया था। ये जरिए किसी की नफरत में, किसी को बुरा भला कहने, किसी को गलत किस्म के अलकाबात देने के लिए नहीं शुरू किए गए। ये जरिए पश्तूनख्वा वतन में, पश्तून वतन में अपने वसाइल पे एक हम फिक्री पैदा करने के लिए कि पश्तून वतन के लोग, तमाम पार्टियों के लोग इस पे एक इज्तिमाई दानिश से अपने कौम का, अपने कौमी वसाइल पे प्रोपेगेंडा करें, और फिर हम ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने भी और दुनिया जहान के हुक्मरानों के सामने भी रख दें। हम पश्तून तमाम इंसानियत को बाबा आदम और हवा बीबी की औलाद समझते हैं। इस रिश्ते में हम इंसानों को एक दूसरे को भाई समझते हैं। उसके बाद मजहबी तौर पे हम दुनिया जान के मज़ाहिब का एहतराम करते हुए कुरान करीम की इन आयात की रोशनी में कि ला इकराह फिद्दीन, हम तमाम लोगों के इबादत खानों का, उनके अकीदों का, जिन जिन अकाबरीन को वो अपने मजहबी अकाबरीन समझते हैं, उनका हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि आप भी मेहरबानी करें। जिन लोगों की हम एहतराम करते हैं, हम आपकी गिरजे का एहतराम करेंगे, हम आपके यहूदियों की इबादतगाह को अंग्रेज़ी में सिनेगॉग कहते हैं, उर्दू की ज़मानत इज़्ज़ा, हम सिनेगॉग का एहतराम करेंगे। हम सिखों की इबादतगाह का एहतराम करते हैं, हिंदुओं की करते हैं। हम उनसे मुतालबा करेंगे, हमारी ख्वाहिश होगी कि वो हमारी इबादतगाह को और वहाँ हमारे नमाज पढ़ाने वाले उलमा का एहतराम करें। इस तरह हम दुनिया में तमाम इंसानों के दरमियान एक भाईबंदी की उस पर लगे हुए हैं कि इस दुनिया को इंसानों के एक ऐसे घर में तब्दील किया जाए जिसमें हर इंसान अपने घर, अपने माहौल में खुश हो। उसके लिए बुनियादी अमन कहीं नहीं आ सकता, अमन कहीं नहीं आ सकता, न घर में आ सकता है, न गाँव में आ सकता है, न इलाके में आ सकता है, न मुल्क में आ सकता है, जब तक हुक्मरान अदल न करें। कुरान करीम का हुक्म है एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करें, आप तकवा के करीब हो जाएंगे। पाकिस्तान के हुक्मरान अगर चाहते हैं कि यहाँ अमन व अमान हो तो उसकी बुनियादी ईंट ये है कि यहाँ अदल होगा, इंसाफ होगा, और जिस माशरे में इंसाफ होता है वहाँ अमन होता है, और जहाँ अमन होता है वहाँ डेवलपमेंट होती है। ये नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान नहीं, जो निगरान हुकूमत है हमारे हुक्मरान, ये जो ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे आई है, डंडे के जोर पे आई है, 23 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके बाकायदा दहशतगर्दी के नतीजे में इमरान खान की पार्टी से हुकूमत छीनी गई है। यहाँ जो आदमी बिकता है, जो आदमी बिकता है या लोगों को खरीदता है, उसे पाकिस्तान की इस हुकूमत की किताब में पाकिस्तान का वफादार समझा जाता है, और जो बिकता नहीं, जो सच्ची बात करता है, हक की बात करता है, उसे पीटा जाता है। आइन क्या है? आइन कागज नहीं है। आइन इंतहाई सही, कुरान करीम के बाद आइन इस खित्ते का मुक़द्दस तरीन सहीफ़ा है। इस पे हमने वादा किया है, सब ने वादा किया है, जर्नल ने, जज ने, पीर ने, मुल्ला ने, तबलीगी ने, जमात इस्लामी ने, तमाम पार्टियों ने, कि हम आइन का दिफा करेंगे।
پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آئین خود کہتا ہے کہ جو مجھے چھیڑے گا، جو میرے سے چھیڑخانی کرے گا، مجھے معطل کرنے گا، اس کی سزا موت. یہ آئین کہتا ہے. ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن آئین پہ ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے. یا آئین ہوگا، آئین کی پالازتی ہوگی، لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہیں سے داخلی اور خارجی سیاست پھوٹے گی، اور پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. ہمیں کسی فوجی سے، خدا گواہ ہے، ہمیں کسی فوجی سے، کسی جج سے، کسی عالم دین سے، کسی پارٹی مخالف پارٹی سے کوئی شکایت نہیں. شکایت یہ ہے کہ یہاں ایک آئین ہوگا، ووٹ کی قدر ہوگی، ووٹ کی عزت ہوگی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا. یہاں 70 کروڑ میں ایک ووٹ خریدا گیا، اور عمران خان اور اس کی بیوی پہ الزام ہے کہ پتہ نہیں توشہ خانے سے تم لوگوں نے کون سی چیز لے کے فلانی قیمت پہ بیچ دی. جب تم 70 کروڑ روپے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 درجنوں آدمیوں کو دو گے، پھر عمران اور اس کی بیوی پہ یہ کیس، یہ خود عدالت کے نام پہ دبا ہے. یہ عدالت کے نام پہ دبا ہے، غلط ہے. عمران اور اس کے ساتھی سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے. کیا تھا؟ آئین کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر آدمی احتجاج کر سکتا ہے، ہر آدمی پارٹی بنا سکتا ہے، ہر آدمی اپنے اس کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میں آیات بول رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ کا فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو برا بلا مت کہیں، لیکن مظلوم اگر کچھ کہہ دے، مطلب یہ اللہ مظلوم کو کوئی وہ کیا کرے؟ جب اس کو ظلم ہوگا وہ تو کچھ چیخے گا، چلائے گا، گالیاں دے گا. تو یہاں آپ اس آدمی کو، ایک آدمی خالی ٹک کا نشان، ایک سیکنڈ بھی نہیں، ایک سیکنڈ کے ٹک کے غلط نشان پہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اگر محمود آپ کو ووٹ دیتا ہے صرف ایک ٹک کے نشان پہ، آپ 70 کروڑ روپے دیں گے اس کو. 70 کروڑ روپے میں سوات کا یہ ضلع کم سے کم 3 مہینے روٹی کھا سکتا ہے، کم سے کم. اس قسم کا نظام اگر کوئی چلانا چاہتا ہے، ہم اس کے مخالف ہیں. ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. ہم نے اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، ہم نے آئین کی بحالی کے خلاف تحریک چلانی ہے، ہم نے آئین کی بحالی کے لیے، لگتا یوں ہے کچھ وقت کے لیے یہ تحریکیں سسپینڈ اس لیے ہوئی تھیں کہ یہاں جنگ چھڑ گئی تھی. ابھی جنگی حالت میں آپ مرد آباد زندہ باد کہیں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا، کس کا ایجنٹ ہے، کیا کر رہا ہے. جنگ کا فیصلہ ہو گیا، جیسا بھی ہوا ہے. اب ہم نے آئین کی بحالی کے لیے تحریکیں چلانی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے، لگتا یوں ہے کہ عید کے بعد ہر جمعے کو، لگتا یوں ہے ہر جمعے کو چترال سے لے کر گوادر تک، سوات کے پہاڑوں سے لے کر کراچی تک، ہر جمعے کے اجتماع میں ہم نے مسجد سے نکل کے 3-4 نعرے لگانے ہیں. آئین بحال کرو، انصاف کی حکومت بناؤ، یہ 47 نمبر کی حکومت فارغ قیدیوں کو رہا کرو. یہ جمعے کے دن ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں کم از کم 1 لاکھ سے اوپر مسجدیں ہیں. اگر 300 آدمی بھی ہر جمعے کو ہم نکلیں، 300 کم ہوں گے. سوات کے جمعے میں ہزاروں لوگ، میں آؤں گا. جب بھی آپ کہیں گے اپنے گاؤں میں ظلم کے خلاف آواز، قرآن کریم نہیں، رسول اللہ مبارک کی حدیث ہے، افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ہے. یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے. آپ سے صرف ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہمیں دعا کریں. اگر ہم نے ظلم کے ساتھ معاہدہ کیا،
ہمارا خون آپ کو معاف, بالکل معاف, جو ہمیں مارنا چاہے مار دے, لیکن ہم نے کھڑے ہونا ہے, کسی نے تو کھڑا ہونا ہے. ہم ایسے نام کے مسلمان ہیں, معافی چاہتا ہوں, معافی, توبہ, میں معافی چاہتا ہوں. ایسے وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں, کون سا اسلام؟ آپ ان لوگوں کی عظمت کو نہیں دیکھتے. ابراہیم علیہ السلام نمرود جیسے انسان کے سامنے کھڑا ہوا کہ تو ظالم ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑا ہوا. ہم رانیزائی ملک اور چکزائی ملک اور کاکڑ ملک اور حفظائی ملک کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتے. اور ہم آرے کا یہ خیال ہے, مجھے تو پتہ نہیں, چونکہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں, گڑبڑ ہے ہمارے عقیدے میں. علماء کرام سے میری گزارش ہے اس پہ کام کریں. ہمارا ایک چھوٹا سا, میں وہ اس لیے لیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے گالی بھی دے پرواہ نہیں ہے, یہ نہیں کہ میں ان کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں. ہم ساری برائیاں کرتے ہیں سوائے شرک کے, سوائے شرک کے. وہ بھی بعض علماء, اگر آپ خدا کے وہ کسی پتھر متر سے مانگتے ہیں اس کو بھی وہ شرک کہتے ہیں. اس معنی میں شرک خدا کا شرک کے علاوہ میں معافی چاہتا ہوں. ہم ہر سود بھی ہم کھاتے ہیں, میں گناہوں کی لسٹ نہیں, ہم سب کرتے ہیں. آپ کا پتہ نہیں ہے. مجھے میرے علاقے میں میرا تعلق چکزائی قبیلے سے ہے. میں نے آج تک اس قبیلے میں نہ ایک مرد ایسی دیکھا ہے, نہ ایسی عورت دیکھی ہے جو یہ نہیں کہتی کہ ہم جنتی ہیں. سب ان تمام بدماشیوں کے باوجود جو ہم کرتے ہیں, سود بھی کھاتے ہیں, قتل بھی کرتے ہیں, ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں, چوریاں بھی کرتے ہیں, بس اللہ پاک کے دربار کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم سب نہیں, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, ایسے نہیں جائیں گے. جنت اعمال کے نتیجے میں, خدا کی وحدانیت ماننے کے نتیجے میں. مولانا ابوالکلام آزاد تو تمام مذاہب کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب کا ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کی وحدانیت ماننا اور نیک عمل کرنا. خدا میں نیک عمل کی توفیق دے, خدا ہمیں مظلوموں کا ساتھی بننے کی ہمت دے, خدا ہمیں ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت دے. یہ میری ابتدائی کلمات تھے. اگر کوئی غلط بات ایسی کسی کو بری لگی ہو, معافی چاہتا ہوں. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں, آپ کی عقیدے کا واسطہ دیتا ہوں. اگر ہماری ان باتوں میں ایسی بات ہے جو اسلام کے مخالف ہے, آپ ہمیں بتائیں, ہم مانیں گے. اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں چالاکی ہے, منافقت ہے, ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو خدا ہدایت نصیب نہ کرے, معافی چاہتا ہوں اگر آپ ہمیں نہ کہیں. اگر ہماری باتوں میں ایسی کوئی بات ہے جو پشتوں کے قوانین کے خلاف ہے, بھی ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ پشتنو دا دور لوی بوج وړل ګران کار دی. د کام ناتار په کام راګرځي. دا که په 200 کس کېدلی, په 300 کېدلی, په 400 کېدلی, په 500 کېدلی, دا پښتونخوا ملي پارټي لري. خو موږ دا جرګه ځکه کوو چې ګرد کام دا ذمهواري واخلي چې د کام د ننګ په کار کې به سره ملګري کېږو. بیا که تاوان راځي که ګټه خیر دی. او که موږ ځان له یې روان کړو, سهار یو بده پېښه شي, وایي دا بدمر خلک وو, کام یې وسرو لمبو ته مخامخ کوي. او خلک دومره ظالمان خلک دي, د ناکردک ګناهونو سزا موږ ته راکوي. د سوات رنګه, دا نه چې سواتیان دلته ډېر ناست دي, سوات زموږ په علاقه کې تر ټولو مهذب خلک دي, د چاقو چړې نه لرې خلک. دا ټول یې په مخه کړه, وی درځئ په جون کې 400 و د مردان ګرمۍ ته برابر کړه. چېرته لاړ سم, ولې لاړ سم؟ ته لاړ سه, زه ستا په کلي کې غله ګورم, و د خدای بختوره, خدای جوړوم کا,
ما د کلي غل خو به زه در ښیم ته چې ما لرې کې ته څنګه پیدا کړې دا غل تا راوستلی دي ته د ده بابا یې دی ستا چاچا دی ولکه یا ته خوند پر واخلې یا دی خوند پر واخلي